خوب معتبر نه دی او هر خوب معتبر نه دی. نو یاد لرئ خوب په درې قسمه باندې دی ښه دا زمونږ ذهن کې دا ځان سره ولیکئ. یو هغه خوب دی چې هغې ته ویلی کېږي حدیث النفس. دویم قسم هغه خبر خوب دی چې هغې ته وایي احلام. او دریم قسم خوب چې کوم دی دې ته وایي رؤیا صالحه، خسته خوب، رؤیا صالحه. اوس راځئ لومبی قسم کوم یو دی حدیث النفس. حدیث النفس هغه خوب ته ویل کېږي چې د ورځې بنده کوم کارونه وکړي او د شپې په خوب کې اګ وویني دې ته وایي حدیث النفس. لکه یو سړی دی هغه چې کوم دی نو څه کوي د ورځې لو وکړو غنمې وریبل د شپې په خوب کې وی لور را سره دی جیو بیګا مې ګېډه ریبلې پیدا تا پرون د ورځې هم ریبلې وي یا د کرکټونو ورځې دي یو طالب خوب ویني یوه چې بیګا مې خوب کې چکه وواله که نه خو به الله ته بیا نه ښکارېدو دا وایي بیګا په خوب کې چې کوم دی نو نسیم شام والې وه په ویښه باندې تا هغې ته کتل نو ځکه ته وایي. مقصد مې د خبرې دا دی چې د ورځې کومه خبرې ستا په ذهن کې تېرې شي او هغه د شپې په خوب کې ته ویني نو دقې ته ویلی کېږي حدیث النفس. دویم قسم خوب دا دی چې هغې ته ویلی کېږي احلامو او د حدیث النفس خوب له اعتبار نشته ښه داسې خوب مو هم نه دی خو بس هسې و د یوې کیسه یې د کولې نو دې څه چلو شو. دویم قسم دی احلام ورته وایي وی احلام وایي ګډو وډو خوبونو دا د شیطان له طرفه وي. یوه چې بیګا مې خوب ولید سم پکې ویرېدم ته ورته ووایه کلمه دې ویلې چې وده کېدې د وده کېدو دعاګانې دې ویلې وي نه نو خطبه پکې یارېدې نو یا خوب مې ولید ما چې پلانکي سره مې جنګ دی دا ټول د شیطان هغه دخل دی یا داسې نور که نه تاسو په هغې باندې پوهئ چې د شیطان اثرات دي پکې هغې ته احلام وایي دې خوب له اعتبار نشته. دریم قسم خوب چې دی نه هغې ته ویلی کېږي رؤیا صالحه. رؤیا صالحه دې ته وایي چې هغه بنده یو خوب وویني یو کس خوب وویني چې بیګا مې خوب ولیدو قرآن تلاوت مې پکې کو درس مې کو حرمین شریفینو ته پکې تللی ما مونځ ته ولاړ یم نو دغې خوب له اعتبار شته خو د څو شرایطو سره ښه دغه خوب به معتبر وي خو د یو څو شرایطو سره. لومبی دا دی چې دا خوب دا خاوند چې کوم دی نو د ماسخوتن مونځ کړی چې وده کېدو او په سنت طریقه باندې وده شوی دا نه چې وده کېدو فیسبوک یې کو او په هغې کې وده شوی دی موبایل یو ځای پروت دی وک هینډسپري پرته ده او ګانې اورېدې یوه چې بیګا مې ډېر ښکلی خوب لیدلی څه به دی څه به دی خوبي نه په دعاګانو سره او په سنت طریقې سره وده شوی. درېیمه خبره پکې دا ده چې یو سړي دا خوب لیدلی دی نو دا د شپې په اخیرنۍ حصه کې چې لیدلی ځکه تفاسیرو لیکلي دي چې د شپې اخیرنۍ حصه کې معده د انسان خالی شي نو چې دا خالی شي نو هغه شهوات او خواهشات کابو کې شي بیا دغه خوب معتبر وي. دا نه چې ماوستن له وده شوی نه یو لس بجې سترګې ورشي یولسو نه شورو واچې او خوب نیسم د پښتو ډرامۍ بعضې وخت یو سړی یاره چې ما یو خوب لیدلی دی وی به شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایلي څوک رالی ما دې خوب لیدی ما چې وایم وی چې شورو یې واچولې ما ورته چې ملګري بس یې کوي چولې ما چې بل طرف یې زما نه هېر شوی دی دا خوب نه و دا سمه کیسه یې وه. نو خوب به داسې چې هغه به یو څو ټکي یو څو خبرې به یو څو اشارات به خو هغې کې بیا وروستو فایده پرته وي ښه. بل دا چې خوب بار چاته وایم نه دا در چا کار نه دی. روایت کې راځي مه بیانوئ دې لره الا حبیبا و لبیبا بیان کوي دې لره چا ده هغه سړي ته چې ستا نږدې دوست دی په تا خفه دی او لبیب معنا څه هوښیار دانشور چې هغه د خوب په تعبیر پوهېږي هر کو جابودي ته خوب مه بیانوئ غلط تعبیر بدله وباسي ځکه بعضې کتابونه لیکلي چې دا خوب د تعبیر پورې ځوڼ دي خو چې تعبیر یې څنګه وځي نه په له دې بیا ځي د دې د وجې نه ښه تعبیر د خوب ایستل دا غوره دی. اوس تعبیر هر سړی خو نه چې وښکلی دا ډېرې ګرانې خبرې دي مونږ وایي چې بس څوک مدرسې ته تللی دی مولا دی که نه به معبري نه د تعبیر ځان له علم دی د الله یو وهبي علم دی الله یې چاله ورکړي ځان له یو خبره ده. بل هر خوب ما ووایي چې داسې نه لکه زه تاسو ته ووایم د خوبونو لوی امام چې تېر شوی دی علامه ابن سیرین تعبیر الرؤیا نومې کتاب هم هغه لیکلی دی
ابن سیرین یو ځل ناستو نو څوک سره شاګردان وسر ناستو یو کس ول راغی وته وی جی اسلام علیه السلام وی بیګا می خوب ولید وی څنګه وی خوب کې وام چې بانګ می وی زه مبارک ش الله بری حج لبوزي مثلا لکسات بعد یا رزنی بعد بل کس راغی وی جی ما بیګا یو خوب ولیدو وی څنګه وی خوب کې وام چې بانګ وام وی زه غلا کې براګیریږي اوس تو ګور کنه یو کس وی ما بانګ وی نه ته وی چې ته بسکیږي اجلزی بل وی ما بانګ وی نه ته سوی ته غلا کې ګیریږي اوس ظاهری خو چې مونږ ګورو مونږ وای و تعبیر نو زمونږ مخ کې چې یو مولا چاته وی غوي چې ما بانګ وی اجلبزی نو کار سو کوئی چې ما بانګ وی بس مونږ حج لبزی ټول ته وایو نه د خوب تعبیر په احوال سره په کیفیت سره په اشخاص سره دا بدلیږي ګوره ها شاګردان دي تاسو کې سی واغ یو وی ما بانګ وی طاقت وی چې حج لبزی دا بل وی ما بانګ وی ته تا داسې وی ویاو ولی وی هغه ته مې ځکه دا وی چې قران کې راځي واذن فی الناس بالحج بانګ وایا اعلانو کا اذان څه دی اعلانو کا په خلکو کې بالحج په حج سرا واذن بالناس بالحج هل د کدار غلی دي نو یل د کدار اذان نه مراد حج دی او دلته کې سورۃ یوسف کې بدراشي اذن مؤذن اعلانو کې اعلان کوونکی ایت والعیر انکم لصادقون ایک قافله والا تاسو غلاګری ها نو یو ځای کې اذان په قران کې استعمال لپاره د حج بل ځای کې اذان استعمال لپاره د سو د پاره د غلا د اعلان نو داغه وته وی غړم بي د مزګوي چې حج لبزي چې هغه کولې ګیراوه منځو د سکو د روجي پابندو د موز پابندو نو داغه شان سره دا خو چې هغه حج لبدغه اذان باندې الله بي اي دابل خرصه چرسی غونډه ګيري اي سي دي ټوله پردو کوسو کې ولاړین دي د ساج لذي د بغلا کې ګيري وي کشان بیا وشم نو خبره مې دا کوله چې د خوب تعبیر د ځان له یو دنیا ده د ځان له یو شان دی یو علم دی په دې ارسوګ نه پويږي ها نبی عليه الصلاه والسلام فرمای ما د نبی عليه السلام طریقه دا و چې سار موز به کو په مصلبه مخ راو ګرځاو چا خوب لیدل دي او جی وایا تعبیر به ول ورغه د دې وجه سنت دالي سنت چې باندې سار د موز نه بعد د عالم نه تعبیر غوړي خان د سنت دي اورید سنت دالي انو نبی علیہ السلام یو ځل مخ راو ګرځاو بیما بیګه خوب لیدو وی څنګه ویلاس کې را سره لو خیره پای دي سکم وی دومره ډیر موسکل چې په دې ګروتونو رانه راودل په دې ورود او باقی می عمر سیب لورکو فما اولته یا رسول الله ود الله پیغمبر د دې تعبیر سره نبی علیہ السلام وی علم اوس ګوره حدیث کې د پایو تعبیر سوچ علم یو سړی په خوب کې ویني چې ما پای اوسکل یا پای تقسیموم د دینه مراد علم دی الله به د علم خدمت والی ها بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ما بیګا خوب لیدو خلق را روان دي د چا کمیز د سینې پور دی چاغه د نوم پور دی چاغه بډې پور دی د چاغه در کوپی پور دی کمیسونه علیهم قمص او هر چې کمیس حضرت عمر د ناده بس راخکلی شي دومره وکړي چې بس مګر راخکلی شي یا رسول الله تاسو ستابیر وکړو وی الدین د دین ډیر مضبوط دی قوی دی نو ګوره د کمیس نه تعبیر په دین سره دغه سره دین سره وشو نو دا ځان له یو علم دی چې الله پاک چا د نصیب کی نه بیا په دې باندې پويږي خو بل ماوي چې دې کې به حالت د ګوري کیفیت د بګوري پوزیشن ته بګوري دا غي په اعتبار سره به تعبیر وکړي شي بل د خوب په تعبیر کې ډیر دخل د ذات وي چې چا خوب لیدل نه په دې باندې پويږي چې چا لیدل دی په خپل پويږي چې بای ما دا خوب لیدل دی نه آیا د دې خوب ما د مخ کې روسو پروګرام څنګه دی ها ما د مخ کې روسو حالات څنګه دي زه سوم څنګه دی ګوګم نو دې بخپل باندې پوه شي چې هو زما دغه مقصد دی کې زروانیم دا ما دې کوم رکاوټ راغی زه به د غلار کې منې کېږم ها یا به د حد درسم دا بخپل باندې بیا تعبیر بنده وکړي شي دی وجنه حدیث کې راځي بد خوب دیولي د زر را پاس اعوذ بالله درې پیرو وایا الټوږي طرف ته کوم نه توګه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا اللهم انی اعوذ بک من شر هذه الليله رايت فيها ها زه د شپنا غواړم په تاسو سره د شر د دې شپې نه د شر دغه چې ما په دې شپه کې ولیدو دا دعاګانې بیا بنده وغواړي صدقه لګور کی ها دا سړي خوب صدقه ورکی او یو داسې خوب چې هغه خستوي نو باغی خوشاله دل بګار دي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حدیث کې راځي لم يبقى من المبشرات الا الرؤيا الصالحه د نبوت دروازه بند شوې ده خو د نبوت د دروازو نه دغه یو خبره کولاو ده چې خولي خوبونه بندوي دي د نبوت دروازې الله باندې کړې دي
خو د نبوت د مبشراتو نه یو دا ده ځکه د ولی باره کې راځي چې ولی هغه چاته ویل کېږي چې یراه او ترا له دی به ښکلي خوبونه ویني یا به خلک د ده متعلق ښکلي خوبونه ویني ښه نو دې ته وایي رؤیا صالحه دا د خوب متعلق یو څو خبرې وي چې ما دا اوس ته بیان کړئ نو یعقوب علیه السلام ورته وایي یا بچیا ستا د خوب ګوره دا تعبیر د خدا خوب بلې چاته وایي نه ځکه ستا دا رونه که د دې خوب په تعبیر باندې پوه شو تا سره به دشمني پیدا کېږي ستا خلاف به مکر جوړی ستا خلاف به فریب جوړی تا ته به نقصان رسوي فرمایي قال وی یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچوړیا دا تصغیر د پاره د شفقت دی لکه موږ وایو و بچنګیا لا تقصص تم بیانوا رؤیا خوبستا علی اخوتی کارونو سادا فیکیدو دی بس چل جوړ کی لګا دا کیدا پچل جوړول سره ان الشیطان یقینا شیطان چری دی کې بستا خلاف حسد پیدا شي او دا حسد په تقاضا باندې بستا خلاف تدبیر کوي مخالفت بدی کوي گناہ کې باندې مبتلا کیږي دی وجه دا خوب وای مخه ځکه شیطان د دې سره دی شیطان بده دا خبره نه غنیغه کوي ان الشیطان یقینا شیطان چې دی للانسان د بار د انسان عدو دشمن دی مبین خکاره دشمن دی نماوي چې دا خوب بره بیانې نه هر چاته مو وایا دی وجه مونږه تاسو لم پکار دی باندې خپل خوب ویني هر چاته ویل نه دی پکار او کدیره خوب هر چاته خپل ماوي ذکر روایت کې راځي الا حبيبا ولبيبا هغه چاته بیان کا چې ستا دوست دی ها تا باندې خپکیږي ستا سره مینه ده او لبیب او خيار ده وي هر چا د خو م بیانوا بل د خو خپل دغه بنده کله کله ظاهر کوي ویني چې ما خسته خوب لیدل دي خو در فردا پاغه خوب کې رستو ير پر دی لگا ابن سیرین له یو کس راغی ویجی بیګام یو خوب لیدو ګورې وته بیګام سوکللو یو خوب لیدو ویوای شاګردان نه سوړ خوشاله چې ما خوب لیدلې ویخه ویجی دا څه خلک پراته دي نو بربند دي وزیر اعظم نغی پټوما خزی دی سړی دی کپڑے بیا چوم نو پټومه او ویس خلق دی نغی خلی وازی دی زول خلی بندوما ابن سیرین وتوی ته مؤذن خونی بانګ خونه وای جمعات کې وی جوا مکنه وی بانګ پټیم وای ښا وی د سار بانګ وختي وای بانګ پټیم کوي غړای ته ګوره بیٹه ما سار بانګ وای ا سړی خلاړو اوس ظاهر خوب ته وګوره مندوي د خډیر خګار کو اوس تعبیر سره شاګردان وتوی چې وی د دې څه مقصدو هی د دې مقصد داره چې دې کله د سار بانګوي نو د خزي خاون چې کوم ازدواجی زندگی د نه بند شي ولې پښمنه وشي پښمنه چې بن شي روزه شروع شي بس جدای رااله او خلی چې ولا بندې د دې تعبیردار چې خلکو باندې کانه پینه بن کی خوراک ساک به بن کی اوه دا څنګه داسي نو کله کله ظاهر د خوب بداسي چې خستې خو تعبیر به بدلی کله به ظاهر د خوب داسي چا به بندې یری خو تعبیر به خي ام فضل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاچی دا نبی علیہ السلام دا وی ما خوب لیدو خو یریدم وی څنګه وی جاسي مولید چې تاسو د بدن یو غوخه ټوکړه بیل شو زما جولای درو غرزیدا نبی علیہ و ظاهر کې تاسو او دغه غرض وی داسي وی چې يهود د نبی علیہ السلام وفات بس لګیدلو شهادت بس هغه سردا غمو چګنی نبی علیہ السلام نعوذ بالله نقصان ودرسیږي نبی علیہ السلام او دوی وی زره فاطمی بیبي په بچی پیدا شي ستا په کور کې انو بیا حسنین پیدا شو ها ستا جولای د بدر شي معنی ستانو وسیبای نو ګوري د خوب کله ظاهر بخکاری یو شان معنی به بل شان دي کله به خوب خکاری ظاهر بد معنی به خی کله به ظاهر کې خکاری معنی به بدای نو خوب ځان له دنیا نه خپ دي هر سړی نه پويږي دی وجر شاده خوب موایا وکذالک هم دارنګي یجتبیکا ورب کتال را ربک ربستا